ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوه خاصه وظیفه زه تاسو ته ښودل غواړم. دا وظیفه د هر قسم حاجت دپاره ده او دا د دوو اسم اعظم وظیفه ده. د دې سره به الله جل شانه هر ناممکنه پریشانی او ناممکن حاجت الله جل شانه ستاسو ختم کی. که څوک غواړئ چې زمونږ حاجت ته الله تعالی پوره کړي، نو دا وظیفه انشاءالله نن شروع کړئ. چې تاخیر پکې د سره ونه کوي. وظیفه د یا حی یا قیوم وظیفه ده او ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته پاورفل ده. لہذا صفتونه ته نه کومه، خو دا تاسو به په خپلو سترګو د دې برکات وینئ، د دې تاسو په خپلو سترګو د دې وظیفې طاقت وګورئ. راځئ مسلمانانو دا وظیفه را سره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم مسلمانانو په دین مینو، تاسو به روغ جوړ په صحت کې به الله جل شانه هم خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب او کامران لره. الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه، ضرورت، مقاصد او شرعي حلال حاجتونه الله تعالی د خپلو غیبانه او خزانو پوره کړي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده نو هغه د الله جل شانه نومونه دي، یا حی یا قیوم. الله جل شانه له نه مرګ راځي. الله جل شانه داسې ذات دی مسلمانانو چې په هر یو څیز باندې زوال راځي، ختمېدل راځي، لیکن د الله جل شانه ذات داسې حقیقتا ذات دی او داسې طاقت والا ذات دی مسلمانانو چې الله جل شانه په خپله قرآن کې فرمایي کل من علیها فان. هر څه به فانی شي، هر څه فانی کیدونکي دي، هر څه ختمېدونکي دي، هر یو څیز له زوال شته، ختمېدل شته، لیکن د الله جل شانه ذات چې کوم دی، د الله جل شانه طاقت چې کوم دی، هغه به همیشه وي مسلمانانو. د هغې دپاره هېڅ پناه کېدل نشه. د الله تعالی ذات مخکې موجود و، موږ نه و، موږ اوس موجود د الله تعالی ذات هم موجود دی. موږ به بیا موجود نه یو، لیکن الله جل شانه ذات به موجود وي. ور الله تعالی فرمایي چې انسان زما سیټ ته را روان شي نو زم هم د هغه انسان سیټ ته ورځم. یو انسان ما ته یو لاس را نږدې شي، زه ورته 2 لاس ته ور نږدې کېږم. یو انسان ما ته 2 لاس را نږدې شي، زه ورته 4 لاس ور نږدې کېږم. یو انسان ما طرف ته را روان شي، زه وله په منډه زما رحمت او محبت ته په منډه ورځي مسلمانانو. صحیح شو کنه؟ ګوره الله جل شانه ډیر رحیم ذات دی او ډیر کریم دی او زما استاد سره انتها بېفنا محبت کوي، بغیر د څه عوض او بغیر د څه لالچه. دا موتی چې د خپل خاوند د ښځې سره په عوض باندې محبت کوي او بچی د خپل مور سره په عوض باندې محبت کوي، په څه وجه باندې کوي؟ هر محبت نن د څه ناسه وجه نه دی. که موږ یو مالدار سړي سره محبت کوي، هغه ته کینو پاسو، نو د هغه پیسو ته کینو پاسو. نن د غریب سره محبت نشته. نن چې کوم محبتونه دا عرضي دي، دا په لالچ باندې دي، لیکن د رب کریم، د تمامو کائناتو خالق رب الله، رب د عرش او د فرش مالک الله، بغیر د عوض ما تاسو سره محبت کوي. مسلمانانو چې دغه رب ما تاسو سره محبت کوي، دومره احسانات دي را باندې، نو د هغې رب دا وظیفه راځئ نن تاسو ته ښایمه. دا وظیفه تاسو شروع که انشاءالله العزیز. الله تعالی به سره ستاسو تمام حاجات او تمام پریشانی الله جل شانه ورکړي. لومبی هم مسلمانانو دا خبره په ذهن کې کېدوئ. لومبی فایده خو ته دا بیانوم که یو انسان داسې بیمار وي، د ګردو بیمار وي، د هر قسم دی بیمار وي که نه، او انسان یا حی یا قیوم وظیفه د ورځې او یا پیرې وي او دې سره دا مختصر درود شریف وي اللهم صل علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. نو دې انسان ته الله جل شانه په 2 میاشتو کې دننه به د ګردې هم سمي، د کینسر به الله تعالی سم کړي. هر ناممکنه بیماري چې ده او لا علاج بیماری چې د دې سره به الله تعالی ختم کړي. که چاته هغه درود شریف ضرورت وي نو موږ سره رابطه وکړه، انشاءالله هغه درود شریف به ورته زه ورولېږم او یا پیرې به دغه درود شریف وي او یا پیرې به صرف یا حی یا قیوم دا وظیفه کوي. اوس که د یو انسان داسې شرعي حاجت وي مسلمانانو، جایز حلال حاجت وي چې هغه وایي چې د دې حاجت نه علاوه زما زندګي نیمګړې ده، زه نیم یم، که هغه د واده او د محبت معامله ده، که هغه د حاجت معامله ده، که هغه د ښځې او خاوند جنګ جګړې دي مسلمانانو، که هغه د حلال روزګار ده او کاروبار دپاره ده، یا هغه مسافر دي چې بهر وطنونو کې دي، که د هغوی کاروبار سم نشته دی، مخې بنده ده، پیسې ته چا نیولې دي، قرض دی، یا مسلمانانو داسې رنګې مسلې دي ورته چې هغې د ختمېدو اړونوم نشان فتح نه لګي. نو دغه ټولو مسلو دپاره انشاءالله د دې وظیفې زه تاسو ته یو ختم ښیمه.
د یا حی یا قیوم ختم د تخیم یو زبردست او یو طاقتور ان شاء الله دا شروع کوي ان شاء الله چې الله جل شانه به د منټونو په حساب سره او د ورځو په حساب سره ستاسو د غنا ممکن حاجت پوره کړي. مسلمانانو د دې دوه طریقې د دې وظیفې یو طریقه د صرف 3 ورځو ده چې 3 ورځو کې به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړي. 3 ورځې به دا وظیفه تاسو کوئ په دې طریقه باندې الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کړي. یو وظیفه د 3 نه سیوا ده نو لومبنۍ چې ده د 3 ورځو دا وظیفه واورئ چې دا به څنګه کوئ. تاسو به روزانه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوئ چې هر وخت یې کوئ. صلات حاجت مونځ نه پس مسلمانانو 1111 مرتبه یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم دا وایي. مخکې وروسته به 11 پیرې درود ابراهیمي وایي. دا وظیفه په اودس کې کوئ، خبرې به پکې چا سره نه کوئ. مسلمانانو دا به تاسو 3 ورځې مسلسل کوئ چې هر وخت تاسو کوئ. دویمه طریقه دا د مسلمانانو چې دا به د 1 هفتې پورې کوئ او د ماسخوتن د مانځه نه پس پې کوئ. هر وظیفې نه مخکې به 2 رکعاته صلات حاجت کوئ چې کله وظیفه وکئ وروسته به بیا هم 2 رکعاته صلات حاجت کوئ. د دې وظیفې طریقه کار دا دی چې مخکې به ته 21 پیرې درود ابراهیمي وي، بیا به 314 پیرې یا حی یا قیوم وي، 21 پیرې به ته بیا وروسته درود شریف وي او مخکې وروسته به ته 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کې. بیا چې دعا غواړئ نو دعا نه مخکې هم 11 پیرې درود شریف، وروسته هم 11 پیرې درود شریف. دا د یو هفتې وظیفه د مسلمانانو. یو هفته کې به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړي. اوس که یو انسان وایي چې یو هفته هم نشم کولی، 3 ورځې هم نشم کولی، داسې طریقه کار راته وښایي چې الله تعالی مې په یو ورځ کې حاجت پوره کړي. مسلمانانو د هغې دپاره هم زه تاسو ته یو طریقه کار ښیم، دغې طریقې سره دا وظیفه وکړئ. د مازدیګر مونځ نه پس به تاسو کله د مازدیګر مونځو کو په خپل ځای باندې به کښېنئ او دس کې به یې قبلې ته مخ وي. تاسو به چې کله مونځ وکئ نو 11 پیرې به درود ابراهیمي ووایئ او د هغې نه پس به 11 پیرې آیت الکرسي ووایئ، کوم چې 3مه کلمه کې آیات دی الله لا اله الا هو الحی القیوم. بیا به 80 پیرې مسلمانانو تاسو یا حی یا قیوم وظیفه وکئ 80 پیرې. د هغې نه پس مسلمانانو تاسو لا حول ولا قوة الا بالله 500 کرته دا ووایئ. د هغې نه پس به بیا دعا وغواړئ، خو دا به په یکسویۍ سره کوئ، یو کس به یې کوئ، په ځان لوالي به کې به یې کوئ، خبرې به پکې قطعا چا سره نه کوئ. انشاءالله چې د یو ورځ کې الله جل شانه ستاسو ته کم حاجت دی هغه نه پوره کړي، ها حاجت په الله جل شانه ستاسو پوره کوي. مسلمانانو ستاسو دپاره ختمونه هم کوم، د الله د رضا دپاره دعاګانې هم د الله د رضا دپاره کوم. انشاءالله تاسو موږ سره محبت ساتئ د الله دپاره، موږ تاسو سره، تاسو موږ د الله تعالی د رضا دپاره دعاګانې کوئ، موږ تاسو سره. الله جل شانه دې ستاسو تمام حاجتونه، ضرورت، مقاصد پوره کړي. جزاک الله خیره.